Bismillahirrahmanirrahim. The class 6th subject mathematics. Ba inshallah manga nan second lecture discuss ko the class 6th subject mathematics. با دویم lecture inshallah نن زم په discussion کې راځي خو د دویم lecture د شروع کېدو نه مخکې به مونږه اولنې lecture کم چې مونږه فرون discuss کړو نو inshallah دا غي به مونږه لګ هغه خبرې به لګ ریکال کو چې په اولنې lecture کې مونږه سر discuss کړو او نن به زمونږ په discussion کې سر راځي اولنې lecture سر به مونږه دا دویم لینک کو هغه خبرې ته لګ ریکال کومه پرونی لیکچر کې په لیکچر 1 کې مونږه ډسکشن کړو ډیفینیشن اف سیټ د سیټ ډیفینیشن بیا پاره کې ایلیمنٹ اف ا سیټ او دریم ټاپک زموږ سره کارډینالیټي اف ا سیټ نو اولنې لیکچر زموږ سره ډیفینیشن اف سیټ ایلیمنٹ اف ا سیټ او کارډینالیټي اف ا سیټ فون په اولنې لیکچر کې داغه باقاعده وضاحت شوی داغه سره ریلیټډ موږ اگزامپلز هم ډیسکس کړو او داغه نه ورسته بیا موږ س ام سی کیو تاسو لا درکړی هم او آی هوپ چې هغه تاسو اټمپټ کړی ځانیو په پوه کړی نن ټاپک زمونږه سیکنډ لیکچر چې کوم زمونږ ده نو هغه زمونږ سره ده ریپرزنټیشن اف سیټس ریپرزنټیشن اف سیټس د سیټ ریپرزنټیشن چې د سیټ ریپرزنټیشن په څو طریقو کېږي او هغه طریقې کمی دي نو دلته موږ لیکلي دي a set can be represented by three forms a set can be represented by three methods set چې دی هغه موږ په دریو طریقو represent کولی شو the first one is called descriptive form the first one is called descriptive form or descriptive method اولنې طریقه چې دا هغه ته موږ descriptive form یا descriptive method وایو descriptive mean طریقه بیانیه په الفاظو کې په یو statement کې به د وضاحتي second one is called tabular form tabular mean طریقه اندراج the third one is called set builder notation form خو set builder notation form چې دی دا به ان شاء الله زمونږه په کلاس 7 کې په ډسکشن کې راځي او په کلاس 6 کې زموږ سره دوه میتھډ دي ډسکرپټیو فارم او ټیبولر فارم د دې دوه میتھډز به موږ انډیویډوالي ډسکشن کې به راولو وضاحت پې کو نو دینه د اولنې ما راچوت کو د first one is called descriptive form or descriptive method نو بچو ګوره وته چې د وضاحت موږ څنګه کو نو ګورئ ښا in a descriptive form a set is represented in the form of statements using well defined words څنګه چې تاسو ته ما وې descriptive form mean طریقه بیانیه نو په دې طریقه کې به منګه یو سیټ چې دی هغه د دغه سیټ وضاحت چې دی نو هغه به په یو سټیټمنټ کې په یو سنټنس کې به په یو جمله کې به دغه وضاحت کیږي هغه سیټ په ټیبولیټ کیږي نو خو یو داسې سټیټمنټ په موږ وایو چې د دغه سټیټمنټ نه د سیټ هغه پوره سیټ موږ ته واضح شي نو که تاسو ګورئ نو په ډسکرپټیو فارم کې به موږ څه کوو ان ا ډسکرپټیو فارم a set is represented in the form of statements set چې دی هغه به موږ ریپرزینټ کوو په څه کې د سټیټمنټ په سټیټمنټ کې په یو بیان کې په دې وجه د طریقې ته موږ طریقه بیانیه وایو خو دغه سټیټمنټ به زموږ صحیح ابا ویل ډیفاینډ دی ویل ډیفاینډ ځکه چې موږ په اولین لیکچر کې دا خبره کړې چې سیټ چې دی هغه د کلیکشن اف ویل ډیفاینډ اینڈ ډسټینګ آبجیکټ دی نو کوم سټیټمنټ چې زه ورکوم نو هغه به باقاعده زموږ سره صحیح ابا ویل ډیفاینډ دی یو دوه سمپل اگزامپلز په موږ غوښتي دي د دې نه به ان شاء الله دا ډسکرپټیو فارم لکه کلیر شي ما یو سیټ غوښته دی سیټ A is equal to set of natural numbers نو که زه دې ته وګورم set of natural numbers دا زما سره یو سټیټمنټ دی د دې سټیټمنټ نه ماته دا کلیر شو چې په A سیټ کې به کم ایلیمنټس پراته وي او که موږ ګورو نو سیټ اف نیچرل نمبر موږ ته پته ده چې هغه د 1 نه شروع کېږي 1 2 3 4 لایک دس دې ته موږ سیټ اف نیچرل نمبر وایو نو چې کله موږ دا خبر وکړو چې سیټ اف نیچرل نمبرز
نو اتوماتیکلی زموږ ذهن ته به دا خبر راشي چې د دې سټیټمنټ مطلب 1 2 3 4 لایک دیس خو د 1 2 3 4 د لیکلو دې طریقې ته موږ څه وایو دې ته موږ ډسکرپټیو فارم وایو ټیک دی جی یو بل سمپل اگزامپل پې ما اخیستی دی set B is equal to a set of months of Islamic year a set of months of Islamic year د اسلامی کال میاشتې د اسلامی کال میاشتې نو دا ماته هغه 12 میاشتې ریپرزینټ کوي کوم چې په اسلامیک ایر کې راځي اسلامی کال چې کومې میاشتې ټیک ده که نه او هغه بیا د هغې وضاحت موږ بیا کولی شو چې هره محرم دی رجب دی شعبان دی شوال دی په دې طریقه باندې ټیک ده که نه جي نو دا زموږ سره په ډسکرپټیو فارم کې راځي بل زموږ سره دلته موږ وضاحت وکړو ټیبولر فارم نو ټیبولر فارم د هغې بدلته موږ باقاعده ډیفینیشن لیکو د هغې سره ریلیټډ به اگزامپلز وي ټیبولر فارم مین طریق اندراج دلته کې به موږ سیټ چې دی هغه باقاعده ټیبولیټ کوو که تاسو وګورئ نو په ډسکرپټیو فارم کې موږ د سیټ وضاحت د یو سټیټمنټ په مدد سره کړی دی یو سینټینس دی زموږ سره که موږ دې ته وګورو یا موږ دې ته وګورو دا زموږ سره یو سینټینس دی ټیک دی جی او په ټیبولر فارم کې په ټیبولر فارم کې به بیا سیټ چې دی هغه باقاعده اندراج کیږي نو په ټیبولر فارم کې موږ څه وایو ان ټیبولر فارم elements of the set are placed within a curly bracket curly bracket موږ دې ته وایو ټیک دی جی curly bracket په دې طریقه کې وای elements چې دي نو هغه به په curly bracket کې لیکل کیږي او د element په منځ کې به څه کیږي commas کیږي separated by commas دا elements چې دا به د یو بل نه separate کیږي په څه باندې جدا کیږي په څه باندې په commas باندې لکه دلته موږ یو 2 سمپل اگزامپل اخیستی دي set A is equal to 1 comma 2 comma 3 comma 4 like this نو که په دې کې موږ ګورو دې سیټ کې نو دا سیټ چې دی دا لیکلی شوی د دې د ایلیمنټس چې دا په کرلی براسز کې لیکلی شوي او د هر دوه ایلیمنټ په منځ کې کاماز راغلي د دې سپریشن په څه باندې شوی په کاما باندې دغه شان که موږ دې بل اگزامپل ته راشو B is equal to set B having element small a comma E comma I comma O comma U نو دلته هم سیټ چې دی هغه within curly brackets دي او د هر ایلیمنٹ په منځ کې زما سره راغلی دی کاما مطلب هر دوه ایلیمنٹ یا هر څومره ایلیمنٹ چې په سیټ کې پراته وي د هغې سپریشن به په څه شوی هغه به د یو بل نه جدا شوي په څه په کاما باندې نو دوه طریقې موږ په سیکنډ لیکچر کې ډسکس کړې ډسکرپټیو فارم او ټیبولر فارم په دې سیکنډ لیکچر کې زموږ سره دوه طریقې په ډسکشن کې راغلې ډسکرپټیو فارم څه ته وایي او ټیبولر فارم اټس مین ریپرزنټیشن اف سیټ چې دی هغه درې طریقې دي ډسکرپټیو فارم ټیبولر فارم او سیټ بلډر نوټیشن فارم خو تاسو ته ما وویل چې سیټ بلډر نوټیشن فارم چې دی دا به انشاءالله دا د کلاس 7 ټاپک دی دا به په 7 کې ډسکس کوو او دا دوه زموږ په ډسکشن کې راغلې نو یو ډسکرپټیو فارم دی چې په ډسکرپټیو فارم کې به سیټ چې دی نو هغه د هغې اظهار یا د هغې ریپرزنټیشن چې دی نو هغه به د سټیټمنټ په مدد سره او په ټیبولر فارم کې سیټ چې دی د هغې ایلیمنټس چې دي نو هغه به په کرلی بریکټس کې لیکلی کیږي او د هر دوه یا د هر څومره ایلیمنټ چې پکې پراته دي د هغې سپریشن هغه به د یو بل نه جدا کیږي په څه باندې په کاماز باندې ټیک دی جی دا زمونږ نننی سیکنډ لیکچر و ریپرزنټیشن اف سیټس دوه میتھډ شو ډسکرپټیو فارم او ټیبولر فارم انشاءالله د دې سره ریلیټډ چې کله موږ تھرډ لیکچر وکړو نو د هغې سره ریلیټډ به بیا څه ایم سی کیوز موږ تاسو له درکوو په بهرحال بچو دا دوه ټاپکس مختصر غونته ټاپکس دې موږ ډسکس کړل او تاسو به بې ځان فو وکئ انشاءالله نیکسټ لیکچر کې به په لیکچر 3 کې به موږ ټایپس اف سیټ له راځو ټیک ده جی الله حافظ